نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون دا مغایتونه دي چې 13 جمعه باندې ما ستاسو په مخ کې لوست پدې آیاتونو کې الله عز اسمه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د فرعون لعین د زندګۍ حالات بیان کړي 13 جمعه باندې ما تاسو ته عرض کړو چې فرعون په ابتدا کې یو ډېر خوار انسان بعض بزرگان وایي چې د مور سره په کشتۍ کې سورو او هغه وخت کې دا د غېږې ماشوم نو کشتۍ په دریاب کې ماته شوه مور یې ډوبه شوه او دی د یو تختې د پاسه پاتې شو اوبو یوړو د سیند غاړې ته یې وغورځولو هلته چا راونیوو ویې ساتلو تربیت یې کولو د ده هغې نه بعد چې لوی شو نو بیا دیرې پې باندې ساتلې د زمانې حوادثو انقلاباتو ته بادشاه جوړ عزیزانو په دومره خواره او بده ورځ د ده تربیت شوی او د زمانې انقلاباتو چې څه وخت کې دنه بادشاه جوړ کړ او څه وخت تیر شو نو د اعلان وکړو چې زه خدای یم زه خدای یم او زما رعایه چې څومره ده دا چې سهار را پاسئ نو اول به راځئ ما ته به سجده کوئ هغې نه وروسته به بیا بل کار پسې ځئ عزیزانو حکم حاکم مرگ مفاجات د حاکم حکمو خلق براتلو د تبه سجده کو درې سوا کاله په دې اسنا کې تیر د فرعون 400 کاله عمر 400 کاله چې دا غرور او تکبر انتها ته ورسېد نو الله پاک اراده وکړه چوس د غرور او د کبر
انتہا وشوا اس زوال پکار. عزیزانو دا یو ټکی یاد لرئ چې هر کمال سره زوال لازم. فرعون ته د وخت خلق ووی چې صاحب ستا د دې خوب تعبیر دا دی چې ستا په دې بادشاہۍ کې به یو الک پیدا کیږي او هغه د لاسه به ته تباه کېږي او هغه د لاسه به ته غرقېږي. فرعون وایي چې دا خو آسان کار دی، هلک به څنګه پیدا شي مانه؟ زه خدای چې یم نو زه چې خدای یم نو هلک به څنګه مانه پیدا شي؟ ښځې جدا کړې او سړي یې جدا کړ او هغه وکړو چې سړی به خپلو ښځو ته نه نږدې کېږي، بس ښځې به بیا نه اوسېږي، سړي به بیا نه اوسېږي، چې هلک اړو پیدا نه شي، چې اړو بچه پیدا نه شي. کم ښځو چې حملو بچی بچو شو که جنای و نو پری بے خوا او که هلکو نو حلال بے، چې اسې نه چې دی کې هغه هلک چېرته راشي چا د لاسه به زه غرقې او یا زره هلکان یې حلال کړه او یا زره. د خدای شان ته ګوره. د موسی علیہ السلام پلار چې و هغه د ښځو په سرای باندې څوکیدار ولګول چې ته به دلته پیره ورکړې چې څوک سړی خپلې ښځې ته رانشي او علوق نشي او هغه هلک پیدا نشي. چونکې د موسی علیہ السلام مورم دغه سرای کې نو خبره وشوه. موسی علیہ السلام مور چې څه وخت کې موسی پیدا کېده لاړه چرته یو طرف ته بچی پیدا شي. چې پیدا شي خاوند ته وایي چې زما خو زوی شوی دی. وایي خدای دې دا به څه کېږي اوس ځم راکړه چې زه خپل خدای له بوځم. وی مړ به کې وی نه پغې کړی دی او فرعون اوس په تخت ناست دی. علما لیکي چې دی د قد نه ورکوټی او ډېره لویه ږیره وه او په دې ږیرو هر ویښته کې ملغلرې پیرلې وې. نو ږیره سپینېده چې د ده شروع شو نو خپل وزیر ته ووی حامان ته چې زما خو ږیره سپینه شو دا خلق به وایي چې دا خدای سپین ږیری شه. هغه ورته ووی چې پام کوه چې د خدای نه توبه ونه باسې او د دې سپینوالي علاج به درته زه وکړم. عزیزانو که لږ غوندې سوچ سمجھ لرئ بعضې وخت کې که فرعونم د څه نیکۍ نیت کړی نو ملګرو نه دی پرېښی نیکۍ کول. په دې خبرو پوهېږئ؟ که ده ووایي چې دا خو زه سپین ږیری شوم په کار دا دي چې زه دا خپله اراده پرېږدم چې ګینې زه خدای یم نو حامان ورته وایي چې پام کوه چې ګبراو نه شي د دې علاج به زه درته وکړم. بیا د 400 کاله بادشاه او په 400 کاله بادشاہۍ کې د ده په سر کې نه و خوږ شي او 400 کاله د خدای دعوه کړې. نو ما دا ټکي ستاسو مخکې عرض کړی و چې کوم شی چې کمال ته ورسي نو هغې سره بیا زوال لازمي. د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری دی چې کوم شی کمال ته ورسي نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي. عزیزانو دا د فرعون کمال غریبو مالدارم شو بادشاہم شو خدای هم ځان ته ووی دنیا ورته سجدې مو کړې دا کمال. اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومې طریقې جوړ
پدې سړی پوهېږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته اور ولګي او دته پته هم نه لګي. کور کې اور ورته ولګي او دته پته هم نه لګي. او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباهي وشي او د پته هم نه لګي. دې وجه نه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسېږي او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص کړي. داسې لا څوک چې د خدای نیولی به د خدای نه خلاص کړي، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو، موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو او بیا د فرعون په غېږ کې لوی کړ او بیا دغه موسی علیہ السلام څه واقع مد نظر ملک پرېښو، بل ملک ته لاړ. هغه ملک ته چې دی کوم ملک ته لاړ د هغې پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دوه لوڼه وې، ای بګړې او چیلې سرولې، کوی ته به چرالې ګډو چیلو له به اوبه ورکولې، پاکوي او داسې بوکه وه چا به 40 کسو رایستا. موسی علیہ السلام چې ورغی هغه په یوازې ځان هغه بوکه راویسته. اجنکۍ لاړې پلار ته یې ووایي چې داسې یو نوجوان هلک و په یوازې ځان یې بوکه راویسته. ورته یې تاسو ته تپوس وکړئ دا هلک به پیغمبر وي. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا هلک به پیغمبري، دا چا چې په یوازې ځان دا بوکه راویست. ولې چې یو پیغمبر د 40 پهلوانانو عمره طاقت لري. د یو پیغمبر قوت چې دی د 40 پهلوانانو عمره یي. عزیزانو، بیا 40 هغه پهلوانان لکه د دنیا 40 پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان، دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمره. په دې ملک کې داسې خلک هم تېر شوي دي چې هغې دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 او سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وی نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وی. 1400 خو هلته خیال د قوه شهواني نه و. پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي. نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي او دې ښځو ته به د خدای دین رسول. هلته د قوه شهواني خیال نه و، کني یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 15 ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره خبره جوړي. نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لونو ته وایي چې بچیه دا هلک هر څوک چې دی دا پیغمبر دی، ځکه چې د یو پیغمبر طاقت چې دی هغه د 40 پهلوانانو برابر. ورشئ تاسو ورته ووایئ چې زمونږ پلار غوښتی دا جنکۍ راغلی او شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سوال جواب موسی علیہ السلام ته ووایي. موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې ډېره ښه ده ځئ چې ځو. چې روان شو نو هوا لګېده. نو موسی علیہ السلام دی جنکو ته ووایي چې تاسو رستو شئ او د رستو نه ما ته لار ښایئ چې زه په کوم طرف به ځم.
دا سي مزي چې تاسو به مخ کې روان یې او زبدر پسې روان ځکه هوا لګي او هوا سره دا جامع د انسان چې دی بدن سره ونخلي او اندامونه د بدن چې دی دا پکې ښکاری بیا. نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته حیا راځي لہذا تاسو رستو شئ او زب مخ کې روانه مو مخ کې ما ته لار خای. د حیا د عالم ته وګورئ چې جنای ځان نه مخ کې او هوا لګي ستا بدن سره جامع پیوشی او هغه کې اندامونه ښکاری نو زه چرتا فتنه کې واقع نشم لہذا تاسو رستو شئ او رستو نه ما ته لار خای نو روان چې شعیب علیہ السلام ته ورسېدل خبره اترې ورسره وشوه. شعیب علیہ السلام پوه شو چې دا الګ پیغمبر دی او دعوت ولا ورکو چې زه د خپل یو لور چې دا تا ته په حق د نکاح کې درکو. موسی علیہ السلام دا قبول کړ چې ډېر خود دې لور په مہر کې بته دومره موده فلانه خدمت ما سره کړو موده تیر شو نکاح وشو. موسی علیہ السلام ته دغه وخت کې خدای پاک وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی فرعون ته ورشه داغه غرور او کبر چې دی هغه د حد نه تیر داغه کمال چې دی هغه انتها ته ورسېده اوس د زوال وخت دی ورشه چې زوال وشي. ما تاسو ته عرض کړو چې هر کمال سره زوال لازم دی. هر شی چې یو ځل کمال ته ورسی نو هغه سره بیا زوال لازم دی. دا بتا صلاح پیښور خار ناصر خان اسلام. موسی علیہ السلام ته الله فرمایل چې اذهب الى فرعون انه طغى. ورشه فرعون ته داغه غرور چې دی هغه د انتها نه بار. موسی علیہ السلام را روان شو. چې را روان شو دغه ځای کې د بیبي ته دردزې شروع شو. بال بچ کېدو قصه شروع شو. موسی علیہ السلام دی بیبي ته وایي چې ته کېنه لرې لږه رڼا غوندې ښکاري چې هلته نه زه تا ته سور یا رڼا سر شی راوړم. دی چې ورغلی دی هلته نږدې نو آواز ورته وشو چې موسی فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوی. کېړی وباسه ته په یو پاک او مقدسه وادي کې ولاړې. کېړی وباسه. دغه وخت کې د الله او د موسی علیہ السلام منځ کې خبرې شروع شو. دغه وخت کې الله پاک منصب نبوت چې موسی علیہ السلام ته ورکړ او بیا یې ته تپوس کو د لاس کې امسا نیولې ورته وایي چې ما تلک بیمینک یا موسی ستا د لاس کې څه دی موسی. موسی علیہ السلام ورته فرمایل هي عصای اتوکأ علیها واهش بها علی غنمی. اے پروردگار ادم سادا اتوکأ علیها پدې ز تکیا واما واهش بها علی غنمی او پدې باندې زګډ او چیلم سروما. علماء لیکي چې الله ته تاسو کو چې ما تلک بیمینک یا موسی
استاد لاس کې سدي په دې جواب دومره پکارو چې هي عصا د زما لاس کې امثال نو دا خبره دومره وګدا ولیکړه چې هي عصا يتوکا علیها واهش بها على غنم دومره وګدي خبرې ته ضرورت مفسرین وایي چې خبره داوا چې موسی علیہ السلام رکه خیال کو چې اله خدنن موقدا الله سره د خبرو کول پختنه در نو کرا شل کی خبرې وګدي کا کې دې شي چې دا وخت بیا بلاس در نشي نو دی وجنه موسی علیہ السلام ور سره خبرې وګدي نو الله ورته اذهب الى فرعون انه طغى فرعون تورشا داغه سرکشی چې د حد نه تیر راغه موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله زما جبه صفا نه ده ما جبه کې لکنت ده ما سره یو معین او مددگار پکار ده نو الله ورته فرمایل چې تا سره معین او مددگار هارون وزیرا هارون چې ستارور ده دا میں پیغمبرم کو دا بستا معین و مددگار دا دوارا رال فرعون پا دربار کے ناس تے موسیٰ علیہ السلام خدای تاوی چی یا اللہ خود دیر جابر و ظالم بلا دا و زچ ورشم و اغتا ستاد توحید دعوت ورکوم نو کاغذ اور ازمائی کولا نو زبت سکو خیر هغه خوبم زور استعمالوي بادشاہ دی د فوجونو او د لښکرو خاوند نو الله ورته وایي چې اے موسی داغه د ټول فوج او د لښکر جواب بستا د امسا کوي چې پوه شي په سترګو چې ورانه کوي دا امسا د داغه مخې ته وغورځوه بیا تماشا کوا چې څه بکی موسی علیہ السلام سره د امسا ننوت چې ننوتو نو فرعون ته وایي چې لعینا او د پروردگار عالم دشمنا ته خدای نه ورته زه څنګه خدای نه ته زما په کور کې لوي شوی ته ما ته وایې چې ته خدای نه راوی نیسئ او چې د غارت او پولیس ته حکم کولو چې راوی نیسئ دغه وخت کې جبريل راغی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین واوحینا الی موسی ان الق عصاک اللہ وی ما دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده د فرعون مخې ته وغورځاوه فاذا هي ثعبان مبین ناګهانا دا غمسانه یو لوی اژدها جوړه علماء وایي چې هغه اژدها داسې وه چې لاندې شونډه په ځمکه پرته وه او پاس شونډه د فرعون په محل پرته وه دومره دا خوله وازه فرعون چې څه وخت کې د اژدها د خولې ته وکتل نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې دا بلا را ټینګه کا ته چې سره ټیک وې زې منم او منډې کړې کور ته مفسرین وایي چې دستونه په د یاري ولګېده 400 دسته په دغه ورځ د یاري تللی 400 دسته خپل یو ایڈوایزر ورته راغی چې ته څنګه خدای چې خپل غول نشي ټینګولی تاسو خیال راغی موسی علیہ السلام امسا ته بیا داسې لاس کو بس امسا چې دې ټیک شو بیا راووت چې بیا راووت موسی علیہ السلام ته وایي چې خدای ته دې ووایه چې را میدان ته شي زما او ستا مقابله ده موسی علیہ السلام ورته وی چې ٹھیک ته راوځه کوم میدان ته راځي یو میدان مقرر کو او ورته وی چې ته هم جادوګری
زما د جادوګرو سره ته مقابله وکړه. فرعون ټول خپل جادوګر هغه میدان ته راجمع کړه او سلرمان او ماران او دا څیزونه یې جوړ کړي وو. موسی علیہ السلام ورته ولاړ او تماشه یې کوله. چې ډېر سات تېر شو دوی ښه ستړي. موسی علیہ السلام ته فرعون وایي چې ووایه خدای ته دې چې دې مقابله وکړي که هغه وایي ښه ده خدای ما له یو شی راکړی دا به د دې مقابله کې رامسای داسې ور وغورځو. چې ور ویې غورځوله الله فرمایي وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما په دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې ته دې دام ساده دې مارانو مخې ته وغورځو. فإذا هي تلقف ما يأفكون. ناګهانه هغه امسانه یو اژدها جوړېږي او چې یو سای راخ کډاغیه جوړ کړي ماران او لړمان دا ټول راخ کو ختم. د جادوګرو چې ولید چې دا زمونږ د دومره مودې خواري او مهنت چې دی دا لرګي راخ کو هر په دا مقابله چې دا یا خدای کولی شي او یا پیغمبر کولی شي. دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن دی. بس جادوگر ټول والقی السحرة ساجدین ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت. چې پریوت فرعون ورته وی دا څه وکړه ورته وی آمنا برب العالمین. اے فرعون آمنا برب العالمین مونږ پر رب العالمین ایمان راوړو. ورته وی رب العالمین خو زه یم کنه زه خدای نه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو. نا جادوګر ورته وی چې او ټیک دا تخم ځان ته خدای وای لیکن آمنا برب موسی و هارون. آمنا برب موسی و هارون مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې. موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون او موسی علیہ السلام د دریاب غاړې ته ورسید نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پڅ کی رست فرعون او داغه لخر دی او مخ کې دریاب دی اوس بزک سکو نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر په دې امسا دې دا دریاب اوه دا پامسا چې دریاب له گزار ورکو پا دریاب کې 12 لارې جوړې شوې. موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روان پا 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان شو. علامہ ابن خلدون وایي چې کمې لارې کې چې خلق روانو نو د اوبو دیوالونه دا لار دا دلته د اوبو دیوال دی دلته بل لار دا بیا د اوبو دیوال. دې لار کې چې کوم کسان روان دي نو هغې ډکې راله چې هغه خوانه لارې والا مرګریم جوړ اوبو یوړه نو الله د اوبو په دې دیوال کې ورته کړکۍ جوړې کړې. کړکۍ نو دوی به په لارم روانو په کړکۍ کې به خپلو ملګرو تم کته. یعنی الله دومره رنجشم د دوی نه برداشت کولو چې تاله ما په دریاب کې لاره درکړه نو دا خو ماله ګرانه نه ده چې ته ملګري تم ګورې او په لار کې روان نو په دریاب اوبو کې ورته کړکۍ جوړې کړه. دی پورې وته فرعون چې راغی د غاړې ته نو ودرېد او پوه شو چې تباه کېږم. قوم ورته ووی چې ورځه ورپسې کنه ته څنګه خدای نو غیرت ونیو. ښه ورته پته وه چې موسی په حقه دی
او زمانن د تبعی ورځ ده. خدا زما په کور کې لوی دی، اوس به زه د پیغمبري منم. دا زما په غیږ کې لوی دی، زه به د پیغمبري منم. نو فرعون د موسی عناد ټینګ کړو، کینی ورته پته ولګېده چې نن زه تبا کېږم. ورکوشو او چې د دریاب د منځ ته شو، الله اوبو ته وی چې وینیسه. اوبه پې داسې شو چې وینیو د دا سر د اوبو نه را بهر کو، او موسی علیہ السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړو، تماشه یې کوله چې اوس به څه کېږي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. اے بنی اسرائیل واغه ورځ را یاد کئ چې ما نجات درکړو تاسو له داغه دریاب نه، چې په کوم دریاب کې می فرعون سره د قوم غر کړو. 12 لارې می درته پکې جوړې کړې، بیا می دو بو په دیوال کې درته کړکۍ جوړې کړې. فانجیناکم د دریاب نه می تاسو له نجات درک، واغرقنا آل فرعون، فرعون می سره د آل پاوبو کې غرق، وانتم تنظرون. حال دا دی چې تاسو د موسی علیہ السلام سره ولاړ وئ د دریاب په غاړه، او تاسو یې تماشه کوله. تاسو ورته کته چې ستاسو مخکې مې دا دومره عظیم قوت راونیو، دومره لوی طاقت مالک مې راونیو. فرعون 400 کاله بادشاہي کړې وه، 400 کاله، او په 400 کاله کې په سر کې نو درد شوی. فرعون سر راویستو او موسی علیہ السلام ته آواز وکړو چې موسی خدای ته دې ووایه چې ما بچ کی، پتا ایمان راوړم، توبه کوم. موسی علیہ السلام ورته آواز وکړو چې الآن قد ندمتا، الآن قد ندمتا ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شو، دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري. اوس اسم علماء وایي چې فرعون په هغه وخت کې اراده د توبې وکړه چې څه وخت کې دی په غرغره شو، نو چې څه وخت کې احوال د آخرت په سړي منکشف شي او قریب الموت شي، نو باس د توبې د کافر نه قبلېږي، او باس د توبې دا د مسلمان ته. د انسان تصور دا پکار دی چې 24 घंटे بدد دا تصوری. لکه د موسی علیہ السلام په زمانہ کې یو شپونو اشپون چرته اوریدلی و موسی علیہ السلام نه چې داسې الله یو ذات دی، د دومره کمالاتو مالک دی، د دومره صفاتو مالک دی وغیرہ. او شپون خو چونکې د شپون عقلو هغه دا خیال کړی دی چې دا الله به هم چېرته د انسانانو غوندې یو لوی انسان وي، نو هغه به وي چې یا الله ته به چېرته یې، زما خو ډېر خوښ یې، جامې به دې خیرنې شوي چې درته یې لږې ووینځم، یا الله ته به چېرته یې، زما د دې ګډو د چیلو ډېر ښه پی دي چې دا در باندې اوس کمه، یا الله ته د دې ټول کائنات تصرف کوي، ته به چېرته یې، ستړی شوی به چې لږه چاپي دې وکړم. دا د وظیفه چېرته موسی علیہ السلام په لاره تېرېدو پې را پېښ شو چې دا یې واورېده، نو ورته ویل و بېړه دې غر کشه، دا څه وې؟ ویلې ولې؟
ویلې خدای خوراک کوي، خدای ستړی کیږي. قرآن کې راځي کنه الله لا اله الا هو وای. نو عزیزانو لا تاخذه سنة ولا نوم، الله پاک لنه خوب ورزي او نستړی کیږي. نو موسی علیہ السلام غشپون ته وی چې د خدای بنده ده، ته څه دا خواره خبره ده کفر کې، ته بچرته ستړی به چاپی به کو جامې دی وینځم پایدر باندې اوس کوم. ناشپون ورته وی چې زه خو ساده غوندې ما، زه موسی علیہ السلام ته وی چې والله که نور پوهېږم. ویلې کافر شوې، بس ګډه او چیلې په ځای پرېښوې او لاړې او کنده کې سم لاستو چې وا خدایا نو زه خو پتا مې نه ما او ما خو ته یادولې استاد پیغمبر ویلې چې ته کافر شو. او زه څه وکړم؟ نو مولانا روم وایي چې وحی آمد سوی موسی از خدا، وحی آمد سوی موسی از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا. موسی علیہ السلام ته وحی وشوا چې موسی ازما یار دی ولی ما نه جدا کو. خدای ورته وایي چې ازما یار دی ولی ما نه جدا کو. دا شپون خو خدای وی زما یارو. موسی علیہ السلام حیران شو، اک پک شو. بیا ورته وحی وشو چې تو برای وصل کردن آمدی، تو برای وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ ما خود دید پارا دنیا تا لے گلے چی ما سر خلق یاران کا، ما خود دل نہیں لے گلے چی ما نا یاران جدا کا. ورشا زما دا ذات او دا صفاتو تبلیغ ورتاو کا، زما شان ورتاو خیانو بیا تماشا کوا. زما زیدانو چی دازے صفائی دازے دا کفر الفاظ ویم اللہ ورطا یار وی ورطا کنا چی دازے صفائی او نیت پاک. مور دمرا لویا خزاوا، دمرا لویا خزاوا چی موسیٰ علیہ السلام تیوی چی بچیا کوہی تور تروانی دا خدای راستا کمزور مدا منز نشم کولے کراتا معاف شی. نو چې موسی علیہ السلام کوئی تور تلاړو نو خدای ته وی چې مور مې وی چې کدا مونږ را ته معاف شي. ول زه ورته وای چې مکه و مونږ بیا چې څورځې پس دې کوهی تور تتلو. ول بچیا دې خدای پاک نه پوښتنه وکړه چې مهرباني خو دې را باندې وکړه، مونږ دې را ته معاف کو چې ستا نوم څه دی. چې موسی علیہ السلام ورته وی څه وخت کې چې ستا نوم څه دی وای چې وی ورته وای چې هغه وی چې زما نوم دی بے پروا. څه نوم دی؟ بے پروا. قل هو الله احد الله الصمد. الله الصمد څه معنا؟ الله بے پروا دی. وی هغه ته وای چې زما نوم دی بے پروا. چې کور تراغه مور ته تاسو کو چې بچیا ودی وی خدای پاک ته وی چې وی څنګه مې دی هغه وی چې زما نوم دی بے پروا. بس یو وای ناری کو د کټه ځانو غرزولو. ولی مورې ول بچیا والله که منځ قضا کو. وی چې ولی وی داغه نوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مې دوزخ ته روانه کی زه به سو کوم. بے پروا خدا باندې چې چا پروا نه لري کنه. تاسو خیال موسی علیہ السلام یو ورځ خدای ته وی چې یا الله ته دکېږو. الله ورته فرمایي چې موسی یو بوتل راواخلا او لاس کې ونیسا. ول ډېر بوتل راواغستو لاس کې ونیو. الله پاک پس نره غوندې باندې نسیم راوالو زولو. موسی علیہ السلام ته خوب ورغ او چې د خوب ډچکای واله غلاس کې بوتل د لاسه پریوتو مات شو.
چې ویښ شو الله ورته ویل څه پوه شوې؟ وی الله ښه پوه شو. وی موسی که زه وده کېدی نو دا ټول کائنات به تر اوسه پورې باقي نه وی پاتې، دا ما ټینګ کړی دی، نو دا کائنات به موسی پورې داسې مات وی لکه دا ستا لاس کې بوتل چې مات شي. موسی علیہ السلام یو ورځ خدای پاک ته وویل چې یا الله ته دا خپل انصاف ما ته وښایه. انصاف وای دا خو اسانه خبره ده. ورشه او د دې فلانه چینی پلا غاړه کېنه، غږ مه کوه، چپ غلی یو طرف ته کېنه. موسی علیہ السلام لاړو د چشمې په غاړه باندې کېناستو. په دې کې یو بوډا راغی. بوډا د چینې په غاړه اوبه وڅښلې، د پیسو امیانه یې ترې پرېوته. چې امیانه یې ترې پرېوته، بوډا لاړو. چې لاړو یو ماشوم هلک راغی، اوبه یې وڅښلې چې ګوري امیانه یې پرته ده، نو اوچته یې کړه وتښتېد. چې وتښتېدو په دې کې یو بل سړی راغو، اوبه یې څښلې. چې اوبه یې څښلې، هغه بوډا چې دی واپس راغو او دې سړي ته وایي چې دلته ما نه امیانه یې پرېوتې وه د پیسو. هغه وایي ما خو نه ده لیدلې. ویل څنګه تا نه لیدلې؟ بل څوک اډو راغلی نه دی. اوس هغه ته دا څه پته وه چې ماشوم تښتولې ده. لیدلې ده نه ده لیدلې، اغستې ده نه ده اغستې. خیر هغه بوډا سره هم توره وه، راوی ویسته او د بل سړي نه سر والو، مړې. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وایي چې یا الله هغه ستا انصاف دا دی. امیانه چا یوړو، سر دې کې د چا پرېکو. ویلاو اے موسی دا زما انصاف. څه پوه شوې؟ وی یا الله زه خو پوه نه شوم. وی واوره د کوم ماشوم چې د دې بوډا نه امیانه یوړه، د دې ماشوم د پلار امانت دی بوډا سره پروتو، دا بوډا پې منکرو. د دې ماشوم د پلار نه دی بوډا امانت ایثار کړی او نه یې ورکول. د دې ماشوم پلار پکې مړ شو، د هغه حق د دې بوډا په غاړه پاتې و. نو په دې چل باندې مې دې ماشوم ته د خپل پلار حق ورسول. انصاف دی که نه دی؟ خو دا مړی چې کو، وی دا مړی چې کو دا داسې چلو چې د دې بوډا پلار چې و، د دې مړي پلار وجلی و، ده ته پته نه وه. په دې رنګ مې په دې بوډا د پلار بدل واغستو د هغه سړي نه. خیال هم راغی پوه به هم نه او بدل بدر نه واغستی شي. موسی علیہ السلام ته خدای پاک وی چې وایه اوس دا زما انصاف دی که نه دی؟ وی یا الله دې نه زیات انصاف بل څه نشي.
اوس په ظاهر ته ګوره عقل حیران شي چې امیانه په کم رنگ کې پیوړه سړی په کم رنگ کې په مړ نو ظاهري طور خو ورته عقل حیران شي لیکن معنوي طور چې وګوري هغه عین انصاف شوی دا به تاسو له پېښور ښار نو قرآن کریم کې الله ذکر کړی دی د هغه خلقو چې کوم خلق سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرچ کوي نو د دې خلقو انجام بدای لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو علماء لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي نو موسی علیہ السلام چې ورته وی چې زکات ورکا څومره ورکم دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ شو چې ډېرې جوړ شو ول دې باندې خو خدای راستي کا زماړو شي دومره مال خو زنه شم ورکو موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ وکړه چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته ټول منحرف شي او مونږ هم ته خلاص څوک ویسه الزام په لګاو صاحب په لګاو نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او به چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې هغه ته ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دارا پاسه ده چې را پاسه ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم اوس د الله دې شان تا ګور را پاسه ده په سنیت او خلینه وزي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د په موسی علیہ السلام دا الزام لګي زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان می فراوړ الله اکبر موسی علیہ الصلوۃ والسلام اورر لوی جلالی شاه ډېر خپش اسمان ته وکړه الله ورته دغه وخت کې جبريل راولې غلو ورته وی چې د زمکه واګستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې موسی علیہ السلام زمکه ته وی چې یا ارض خذي وینیسا بس مکه تر دې گیټو گیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي قرآن کې راځي کنه
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اغه ورځ یاد کړئ چې دریاب نے در تسری کړ تاسو می بچ کړئ او فرعون می سره د قوم پکې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کته تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم کا بچ مې کې هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس چې غیر شوی اوسې سم نکی 400 کال وشو چې ستا اصلاح نه کېده 400 کال اوسې سم نکی نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو بیا ورته وی خوځي تر دې ګوډو ګوډو راخ بیا ورته وی خوځي تر دې ملا د مرای مرای پورې راخ چې تر مرای لاندې لاړو ورته له موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي هغه ویل نه ورشي د ټوله خزانه راوړي سړی لاړو تمامه خزانه راوړي او دته په سر کې چې کې خوې بیا ورته زمکه ته وی چې خوځي زمکه سره د خزانو جذب کړو ترننه پورې قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نیست نابود شو سره د مال تباہ او برباد شو عزیزانو دولت امتحانی غریبی دا امتحانی غریبی ځان له امتحان دی او دولت ځان له امتحان غریبی دا امتحان دی چې ګورم تا باندې مې شپه وګې راوسته سره د بچو مې نهار کړی ګورم چې ته ما ته رجوع کوې او کته یو بنده ته رجوع کوې دغه نه پاخوا مختلف قسم مزاجونه یا مختلف قسم عقاید د چا عقیده د روس دي د چا عقیده د چین دي د چا عقیده د امریکای دي د چا عقیده د انګریزانو دي د چا سب بلا دي د چا سب بلا دي بهرحال هغه سره زما کار نشته زما کار د تخلیق آدم متعلق صرف د قرآن کریم سره او چې کوم ما تاسو په مخ کې بیان واخر دعوانا ان الحمدلله رب